اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن کتونکو زه محمد اسرار د خپل فیسبوک باندې خیبر اسرار ټي وي د پر حاضر ټول لمکه خو تاسو ته دا وایم چې زما دا پیج چې کوم دنو دا تاسو لایک کې او چې څومره د تاسو ته مخې ته راځي نو لایک کوئ دا وخت مونږ هغه بهر تاسو بورډ ګورئ دا بهاولپور نورمحل کوم چې دا نواب اف بهاولپور محل دی د هغې په انټري کې ولاړ یو او دا مونږ سره ماجد حسین دی زمونږ هوسټ دی دغه زمونږ ګاډی دی دا مونږ سره حلیم اسد صاحب راغلی زما سره او ادریس خان دی دا هم زمونږ هوسټ دی او دا تاسو ګورئ چې دا انټري نه مونږ مخکې ورځو او تاسو ته به د نواب بهاولپور چې کوم نورمحل دی دا محل چې کوم دا به مونږ تاسو ته ښایو دا تاسو دې طرف ته مو ګورئ لکه ډېر لوی آبادي چې کوم لان دی دا ورسره دی دغه شان ته که بیا مونږ بره دې طرف ته ګورو نو دا ورسره هم ډېر لوی لان دی او بیا دا سړک چې کوم دی نو دا تلی دی دا بیا د دې ځای کې نه چې کوم دی نو بله انټري ده او دا نورمحل چې کوم دی تر ننوتو دپاره مطلب دا چې اوس دلته ټیکټ راغستی کېږي او د ټیکټ نه پس چې دی ټیکټ د عام سړي یو ټیکټ څومره یو کس د یو کس څومره ټیکټ دی 150 دی چلو ټیک دا اوس مونږ چې کوم دی نو دغه محل طرف ته ور روان یو او نور محل د بهاولپور د نواب چې کوم محل دی په هغه وخت کې دغه ته ور روان یو دغلته ورځو بیا دننه مونږ بیا تاسو ته ښایو چې دی کې دننه سړي دا تهخانې نه چې سړی فارغ شي او دلته کې بیا دننه نوځي نو د تاسو وګورئ چې دلته په ګیټ باندې دا سیکیورټي هم ولاړه ده او دغه شان ته بیا دلته کې چې کوم لکه دا سیکیورټي هم ولاړه ده دلته انټري ده د نور محل ته چې کومه انټري ده نو هغه دا ده په دې ځای باندې به انټري کېږي دا نور محل آفټر رینویشن او دلته پکې دا یو سکرین لګېدلی دی او چې په جونه پس دلته کې چې کوم دی نو د دې قلعه د دې محل متعلق ډاکومنټري شو کېږي دا بیا مین کاریډور دی چې کوم پنچایت حال دی دغه وخت د پنچایت حال کې هم په دغه ځای کې چې کوم دی دا به کینګ ناست و که نه ښه نواب به چې کوم دی نو هغه به دلته کېناستو دغه ورسره دوه دغه ولاړ دي دا سیکیورټي ده څنګه چې ښه دا 5 نمبر نواب دی او دا که مونږ بیا هلته وګورو هغه سایډ ته دا مخامخ داسې تلې ده بیا دغه صوفې لګېدلي دربان دلته به دربان لګېدو زما خیال دی دغه بره بیا حال دی دا پکې پانوسونه لګېدلي دا هغه وخت پانوسونه دي دا که نه ټیک دا دلته دا پردې په کوم دا هغه وخت لګېدلي دي رینویشن هم بهرحال شوی دی خو دا 5 نمبر نواب چې کوم دی نو دا د دغه دربار دا چې کوم دی نو دا بیا چې کوم زیورات استعمال شوي دي د بیګماتو په هغه وخت کې نو دا هغه دي دا تاسو وګورئ دا چې کوم دی نو هغه دي او دغه شانته دا هغه لرګی دی چې په 1872 کې دا محل کله جوړېدو نو په هغې کې چې کوم دی نو استعمال شوی دی ساګوان दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है अच्छा सागवान ना तस्वीर नहीं खैर आप ऐसे कहें हाँ ये दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है और उस वक्त बर्मा से इंपोर्ट की गई थी बर्मा से अब भी दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है हाँ सागवान چې کوم اندر دنیا د ټولو نه ګران لرګی دی او د برما نه چې کوم دی نو په 1872 کې راغلی او د دې محل چې کومې دروازې دي یا کوم نور څیزونه دي نو دا په هغې کې استعمال شو او همدغه شانته که بیا موږ وګورو نو په دې ځای باندې زمونږ دا
ورته وګوره میچن ده چې اوس څوک به پیژني هم نه چې یاره میچل چې کوم دی چا ټیک شو او دا پیزار دا ها چولستانی دلہن کے لباس کا لباس چولستانی دلہن خدا چولستان خو دغه دی رامن چې په کېږو ده په هغه وخت کې به چې کوم دی نو دلته کې دغه اغوستی کېده دلته شاپ دی مطلب دا دی چې په دې شاپ باندې دلته پکې داسې زونه هم بهرحال د قرض دپاره موجود دي که څوک څه شی اخلي نو اخیستی شي زمونږ ټیم چې کوم دی نو هغه دلته کې موجود دی او دغه قلعه وه د نوابانو هسټري وه چې تاسو وکته او په دې ځای باندې موږ دا اپیزود چې کوم دا ختموو